الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس وعلمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر سليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين صدق الله العظيم. دا دو صورت پر سر کې دو نیکانو صالحانو بیان وشو، د بد او بد عملو مشرکانو کافرانو ذکر وشو. قرآن د هغې لپاره نمونې ذکر کوي او هغه سیرتونه ذکر کوي. نو دا د فرعون هغه سیرت چې هغه هم بادشاه او دونه مست شوی و چې د خدای دعوه یې کړې وه، د هغه اخلاقو ته تاسو وکتل چې څونه بد اخلاق او څونه دا کې غلظت و، څومره د آیاتونو په مقابله کې هغې خپلې خبرې کولې. او یو نیک سیرت والا خلق هم نن الله ذکر کوي. او پرون هم ذکر کړ چې موسی علی نبینا علیه السلام سره الله پیغمبر دی، هارون علیه السلام د الله پیغمبر دی. د هغه سیرت ته وګورئ په کومو الفاظو باندې خلک رابلي دین ته. نو دا سلسله شروع شوه. نو په دې سلسله کې د حضرت داود علی نبینا علیه السلام او د حضرت سلیمان علیه السلام قصه هم الله ذکر کوي. خو د پلار قصه چې دا د داود علیه السلام دا مختصره ده، او د حضرت سلیمان چې هغه زوی دی د هغه قصه مفصله ده. نو د هغې یو حصه موږ نن درس کوو او وایو. نو ښه متوجه ورته اوسېږئ. ولقد آتینا داود، یقینا ورکړیو مونږه داود علیه السلام ته، و سلیمان ورکړیو مونږ د هغه فرزند او بچي سلیمان ته علم لره، مونږ ورته علم ورکړیو. وقاله وویلې دواړو چې الحمدلله، تمام صفات کمالیه او تمام صفات د ستایش او د کمال ثابت دي الله لرا، مستحق الله دی، خاص دی په الله پسې. الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، هغه الله له حمد و ثنا ده چې غوروالې راکړی موږ له په ډېرو د خپلو بندګانو مؤمنانو باندې. نو دې کې فضیلت العلم ته اشاره چې علم دا د الله تعالی په نعمتونو کې یو ډېر لوی نعمت دی. الله رب العزت د احسان په ځای کې په خپلو دوو پیغمبرانو علیهم السلام مبارکي فرمایي ولقد آتینا داود و سلیمان علما، ما دواړو ته علم ورکړی. دا علم یې ولې څه ورکړی؟ نو دا علم د امورو د نبوت اومو، او دا علم د سلطنت او د حکومت اومو،
یعنی یو طرف ته ولا د امورو د پیغمبرۍ امور ورکړه، نو پیغمبران یې ساز کړه، نو دا دینی لحاظ سره یو لوی نعمت عظما دی. او بل طرف ته ورسره دنیوي لحاظ سره الله تعالی هغې ته د حکومت د چلولو علم هم ورکړه. داود علیه السلام ته دا خصوصي علم ورکړه چې ته به حکومت څنګه چلوي، او حضرت سلیمان علیه السلام ته دا علم ورکړه چې ته به دا عظیم حکومت چې په تمام آباد ځمکه به ستا حکومتي دا به ته څنګه چلوي. نو دا علوم نبوت یې ورته هم ورکړه او علوم دنیا یې هم ورته ورکړه، دواړه یې ورته ورکړه. نو دا ډېر لوی احسان دی د الله. دا د یوسف علیه السلام پلار ته چې کله آخري تعارف د حضرت یوسف او د هغه د وروڼو په منځ کې وشو، او هغه ورته ځان وښوده او بیا ویل چې پلار ته مې زما دا کمیس یوسئ او د هغه په مخ باندې واچوئ، به نظر به به حال شي، او بیا را روان شئ ټول کورنۍ او راځئ دلته راشئ. نو په دغه ځای کې چې کومه الله رب العزت دغه کس کله د هغه وروڼه ورسېدل او پلار ته خبر ورکړه، نو پلار ډېر خوشحاله شو. خو هغه وویلې پلار ته وویلې چې باباجي هغه د مصر باچا دی. نو حضرت یعقوب علیه السلام وفرمایل ویل زه په باچایۍ څه کوم، ما ته دا ووایي چې په کوم دین باندې دی، عقیده یې څه ده. هغه ویل ستا د پلار او د نیکه ستا په دین باندې. نو حضرت یعقوب فرمایل الان تم له النعمه. ما د دې دپاره تاسو دا خبره وکړه چې حضرت یعقوب فرمایل الان تم له النعمه، بیا خو الله زما بچی ته پوره نعمت ورکړی دی چې یو طرف ته په دین اسلام باندې دی او د الله پیغمبر دی، او بل طرف ته چې کوم دی ول حکومت هم الله ورکړی. الان تم له النعمه، دا د یعقوب علیه السلام الفاظ دي. مفسرین کو به تاسو ته به ووایي، مفسرین بیا چې کله تفسیرونه ګورئ. زه چې کومه خبره کوم دا تفسیر که تاسو باندې غواړئ زه ورته پاسات پیش کوم. چېرته دا قرآن دی کې څوک خپله خبره نشي کولی. دا موږ د مشرانو په دغه روان یو، د مفسرینو زموږ ټول استادان دي. دا څه چې موږ زده کوو دا د هغې نه زده کوو، د هغې نه پیش کوو. دې ګرځانه خبرې نه کېږي. داسې دی چې قرآن آیات وایه بیا خپلې خبرې کوه، حدیث وایه بیا خپلې خبرې کوه. دا زموږ عادت نه دی. موږ کومه خبره چې کوو بس هغه د الله یو د الله د رسول خبره به زیات موږ له نه راځي په دې کې خبرې. دې کې زیاتې د دې نه څه زیاتې خبرې شته نه سړی وکړي. زما به څه خبرې او د هغې به څه وزني سړیه، او ستا به څه خبرې او څه به وزني. خبره خو د الله او د رسول لباس. نو ځکه وایي چې الله تعالی دواړو ته علم ورکړی. نو دا د علم په فضیلت کې کافي دلیل دی چې علم یو ډېره لویه خزانه ده. امام ابو یوسف وایي العلم عز لا ذل فيه. علم عزت دی، سراسر عزت دی، ذلت پکې نشته. ولا يحصل الا بذل الله عز فيه. طالبګرۍ په وخت کې پکې عزت نشته. داسې نه چې ته ځان مشهور ساز کړې او ستا نه ځان غټ ګڼې، بیا ته علم نشي کولی. ته د کتاب نه ځان غټ ګڼې، ته بیا علم نشي کولی. دې کې به د متمم خبرې غوږ دی او کاغذ ته کار کوي ته به غږ نه کوې. استاذ خیال به ساتي، د کتاب خیال به ساتي، نو البته ته علم ملاویږي. نو په زمانه د طالبګرۍ کې پکې عزت نشته. نور چې علم دې سر ته ورساو او واقعي علم دې وکړو. خلک وایي خلک د علماو قدر کوي. زه وایم هلته علم نه وي ځکه نه کوي چې عالم وي ولې به خلک قدر نه کوي. د علم قدردان خلک به قدر کوي او پرې سر به ځان ته ګرځوي. موږ دې منځو کې پخوا دا مدرسه چې کومه ده نعمانیه، په دې کې یو مدرس و زمونږ په زمانه کې چې موږ طالبان علی مولي صاحب به ورته وایي په خپو باندې شلو چې یو ځای بل ځای ته طالبان وپوږه وړه.
ګاډي ماډي خو نه و که نه بس یو طالب به په اوږه که ایسته به یې و د وجود نه م وړوکی او خپې یې بلکل کار نه کوم او زبردست عالم و ناس دا حکمتونه او دا هر څه ورځې ورتلل طالبان به چاپېره تاوېدل په غولو به یې ګرځو تاسو اوسني طالبان پرېږده مخکنۍ خبره کوم چې کله کومه زمانه کې د علم قدر و نو علم اوچت شی دی ما دا مطلب او ابو یوسف به دا خبره نه کوي د کونډې ښځې زوی او هغه یې د یو دوبي سره چې کوم دی نوکر کړی په یو دانق باندې او په لار کې د ابو حنیفه درس باندې به ته راته بله ورځې وله خوند ورکوي څه ورغلی ابو حنیفه سره ناست او چې کله هفته تېره شوه مور یې لاړله بوډۍ هغې دغه نه تنخوا راګېسته هغه ویل دا هفته خو ستا زوی نه دی راغلی هغه ویل ما خو هره ورځ رالېږلی ویل ما له خو یوه ورځ هم نه دی راغلی په دې هفته کې بس بله ورځ ابو یوسف را روان شو یعقوب نوم دی ده یعقوب چې را روان شو او راځي د ابو حنیفه په درسګاه ننوت بوډۍ راله او د درسګاه په دور کې ودرېده ورته ویل چې امام ابو حنیفه رحمه الله ته وایي چې ګوره که خبرې ته زه کونډه ښځه یم او د نهه خویندې دي او دا که یو وړوکی دی دا ماشوم او دا ما په یو دانق باندې نوکر کړی دی په هغې باندې زمونږ ګزاره سازه ده تا راوسې تا ځان ته کېنولې زه به روم څه کوم او ځان څه به څه کوم امام ابو حنیفه ورته وفرمایل ویل بوډۍ ای بوډۍ که دا عالم شو دا به د پستې الوا وخوري د پستې الوا به وخوري باچایان یې خوري او زه یې خفه کېږم زه کور ته او ستا کور ته به ابو حنیفه خو داسې نه و د دې خلکو خو دا خیال دی چېرته امام به او چېرته ګیدسکاتونه به یې راټولول امام ابو حنیفه دی هغه له خدای دونه مال او دولت ورکړی او لوی تاجر و هغه ویل ځه ستا کور ته به تیار روړۍ وینګولې هر څه درځي او دې سبق ته پرېږده ابو یوسف په دې طریقه سبق وکړو نه به نه وایي چې العلم عز لا ذل فی بیا د هارون الرشید سره د سپریم کورټ های جج ولګېد های جج بیا بیا د غرمې ډوډۍ ده د هارون الرشید صاحب ځای خوړه دواړو دفترونو یو ځای ولیدي په دې پوهېږئ یو ځای به ډوډۍ خوړه او یو ورځ یو ناشنا خوراک راغی حلوا او ناشنا نو قاضي ابو یوسف تپوس وکړو ویل باچا سلامت دا څه شی ویل دا د پستې الوا ده نو ابو یوسف وخندل مور ته چې خبره شوې وه د ابو حنیفه له طرفه ورته یاده شو ویې خندل نو باچا خو ډېر نازک ته ویل قاضي صاحب څنګه دې وخندل ویل بس هسې ویل نه ستا دې خندا کې څه چل شته دا کیسې ورته وکړه چې زه چې د کونډې ښځې زوی وم او دا چلو زما استاد زما مور ته تسلي ورکړه چې دی که عالم شو دی ور پستې الوا وکړي نو ما نن د پستې الوا راوړله نو هارون الرشید ویل دا زموږ کور کې یو پنځه شپږ میاشتې پس تیارېږي کله کله داسې پوهېږئ په دې باندې چا ویلي چې په علم کې عزت نشته علم نشته مړه خلکو علم پرېښی دی فانظر کیف کان عاقبة المفسدین نو کوم ځای ته لاړم نو وایي وقاله وویلې دواړو په دې نعمت باندې د الله شکریه ادا کوي وقاله قاله دی که نه چې ترکیب کې دا ګردان کې رسي وقاله وویلې پلار او زوی الحمدلله تمام ثناګانې او صفتونه ثابت دي مستحق دی او خاص دی په الله رب العالمین پسې الذي اغا الله فضلنا چې غوروالی را کړی موږ ته علی کثیر من عبادنا په ډېرو باندې د بندګانو خپلو مؤمنانو په ډېرو بندګانو مؤمنانو باندې الله موږ له برتري را کړې ده د علم په وجه باندې دې ته تحدیث النعمت وایي دا خبره چې یو سړی کوي ناپوهه سړی نو هغه تکبرن کوي افتخار دپاره کوي او پوهه خلک داسې خبرې چې کوي نو دا تحدیثا للنعمت
د الله د اما بنعمت ربک فحدث، دا باندې چې کوم نعمت الله کړی دا غي بیان وکا. امام ابو حنیفه رحمه الله با د 400 درهم صادر، یو صادر 400 درهم صادر به سره. یو ځل یو شاګرد وو چې خیرن خچل په درس کې ناستو، امام ابو حنیفه ورته د همیانه ور واچول داسې ولکه ته درواله اجي پرې څوک وما الله جامې سي غړي وړي دی کنه. هغه المالکو الله پاک د هر د مال د هر نصاب نه نصابونه راکړي استاد، او الخا هر نصاب تاسو ته ویلاو مې بیا الله بندا و اما بنعمت ربك فحدث. په خدای دا نعمت خلکو ته بیان کا کنه، خلکو ته وزله و چې دا جامې می خسته ګوسی دا زما رب وما احسان کړی، او دا تفخرن نه وایي تکبرن نه وایي دواړه پلاروزي، بلکې دا تحديثا للنعمت وایي. وورث سليمان داوود، او په وراثت سره وړو سليمان عليه السلام داوود عليه السلام لرا. وقال اول سليمان يا ايها الناس خلقو علمنا منطق الطير، راکړه شوی د مونږ ته خبرې د علم، راکړه شوی مونږ ته د خبرو د مارغانو. و اوتینا من كل شيء، او راکړه شوی د مونږ ته د هر یو شی ضروري نه. ان هذا له الفضل المبين، یقینا دا مهرباني ښکارا دا ښکارا مهرباني ده. وورث سليمان، تاسو په دې باندې ځان پوهه کوئ. په وراثت سوی وړو سليمان داوود علیه السلام. دلته په حدیثو کې راځي چې پیغمبر خدا فرمایي نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناه صدقه. موږ د پیغمبرانو جماعت چې موږ وراثت زموږ ورثه نشي وړي، موږ نه چې سپاتې شي نو ابد عام امت لپاره خیرات. خدا وي همدا خبره و چې حضرت فاطمه الزهرا ته حضرت ابوبکر صدیق په خپل خلافت کې کړی و چې راغلی د پلار وراثت غوښته، او حضرت ابوبکر صدیق ورته دا حدیث و چې ستاره باباجي نه مې اورېدلي دي چې نحن معاشر الانبیاء لا نورث. وایي نو ځکه وایي وورث سلیمانو په وراثت. نو دلته معنا څه شوه چې وراثت خو څنګه د داود دا وراثت مالی نه و، دا وراثت مالی و وراثت نه و کنه. د حضرت داود علیه السلام بشمار زامن دي، بشماره، نو بیا دې څنګه وړي؟ نه دینا وراثت دینی مراد ده او وراثت سلطنت مراد ده دینا. او دا وراثت سلطنت چره نو دا مال نه ده، په شریعت کې دا مال نه ده. او که دا مال وي نو د حضرت عمر په جامو کې با لس ټوکړې په د خلافت په زمانه کې نه وي، او روان دی پوخ باندې او دلته د مهذب قوم مخې لځي او سره باس کوي شام ته راته او په کمیس کې یولس ټوکړې. پوهېږئ زما پرې خبرو؟ نو دا مال نه دی، مفسرینو لیکلي دا سلطنت مال نه دی، سلطنت ذمہداري ده. اوس مال دی پرې ورځو کې ځکه پې خلک سرونه ماتوي. نو ځکه وایي چې وورث سلیمانو، نو دا د حدیث او د قرآن منځ کې ټکر نشته. دلته د وراثت ته هغه وراثت مالی دی، هر پیغمبرانو نه د هغې بچي نشي وړی. اما د هغې نه وراثت دینی دا وړی شي، وراثت حکومتي دا وړی شي. او د جعفر صادق چې پیغمبر خدا په بچو کې راغلی دی رحمه الله، د هغې نه د مولانا اشرف علي تانوي نقل کړي دي چې دا هغه دا خبره کړې ده چې حضرت سلیمان د داود علیه السلام نه وراثت یوړو او حضرت محمد مصطفی د سلیمان علیه السلام نه وراثت یوړو. ځکه پیغمبر خدا ته الله حکومت
حکومت او نبوت دواړه ورکړي او حضرت سلیمان ته الله حکومت او نبوت دواړه ورکړي. نو دا وراثت لکه سلیمان د داود نه وړه او حضرت محمد مصطفی جعفر صادق وایي د سلیمان علیه السلام نه وړه. وقال ویلی سلیمان علیہ السلام تحدیثا للنعمة یا ایها الناس اے خلقو علمنا منطق الطیر تعلیم را کړی شوی دی موږ ته د خبرو د مارغانو. منطق خبرو ته وایي. د منطق ځکه وایي چې دا سړی وایي نو په خبرو کې تکړی او که دا دې نه ویلې بیا به او کیسې نو یو خبره به کوي نو خلاصولی به یې نه شي نو کله به هغه سر لځي او کله به یې دې سر لځي. په منطق کې دغه پیدا ده. نو دې ته ځکه منطق وایي چې سړی په دغه چې کوم دی منطقیان وایي چې نطق دوه قسمه دی. یو نطق باطني دی چې هغه ادراک د کلیاتو دی او یو نطق ظاهري دی چې دا خبرې کوي. نو په دواړو کې سړی تکړه شي. قوت استدلال هم د سړي تکړه شي. صغرا کبرا نتیجه پیژني او په دې خبرو کې هم سړي هغه توازن او دغه برابر شي. نو منطق خبرو ته وایي. نطق خبرو ته وایي. نو موږ ته د مارغانو خبرې راکړې شوي دي. یعنې د مارغانو د خبرو علم موږ ته راکړی شوی دی. او طیر ووایه نو د هر قسم مرغو په خبرو باندې به سلیمان علیه السلام پوهېده. او د مارغانو خبرې داسې نه دي چې موږ یې کوو. نه، د مارغانو خبرې داسې دي چې د هغې خپل اوازونه دي چې په هغې باندې خپل اغراض او مقاصد حاصلوي. هغه خبرې په هغه خبرو پوهېده. لکه خارونی آواز کوي، چنچڼه آواز کوي، کوتره آواز کوي، مولا چرګک آواز کوي. دا کوي که نه ټوله په دې ټولو به هغه پوهېده. د دې دا مطلب دی، دې مطلب دی. و اوتینا من کل شی او راکړی شوي موږ ته د هر څیز ضروري نه. دا ضرور ټکې ما ځکه ولګو چې ده ته خو هر شی نه دی ورکړی شوی. نو مراد د دې نه او مفسرین وایي کثرت دی او مراد ترې نه ضروري ساز و سامان او ضروري اشیا چې د حکومت د چلولو لپاره څونه کارونو ضرورت یې الله ورکړي. او د دې نه دا سوال نه پیدا کیږي چې د بلقیس حکومت خو د ده په حکومت کې نه و شامل کړ. نو آخر کار هغه هم شامل شوی دی او دلته د دې نه کلیه نه ده مراد، اکثریه مراد ده. اکثریه دې ته وایي چې هغه اکثرو افرادو له شامل او بعضې افراد ترې نه مستثنا دي او کلیه دې ته وایي چې هېڅ فرد ترې مستثنا دی. ان هذا لهو الفضل المبین، یقینا دا مهرباني ښکاره. که څوک په سوچ وکړي د دې نه زیاته مهرباني بلې نشته. ځکه چې دا خبرې حضرت سلیمان د مرغو په خبرو پوهیږي نو دا معجزه ده د الله د طرفه او معجزه دا د الله نعمت عظما پیغمبرانو ته ورکړي. وحشر سلیمان جنوده او راجم شوی سلیمان ته فوجونه د من الجن والانس د انسانانو د پیریانو د انسانانو و طیرې د مارغانو په هم یوزعون نو دوی به رامنې کولی شو. دوی به رامنه کیدی شو. نو دا بادشاهي ول الله ورکړې وه. د عامو بادشاهانو په لښکرو کې چې کوم دی انسانان راجمع کیږي. د حضرت سلیمان علیه السلام له الله داسې حکومت ورکړی چې د هغه په فوج کې به پیریان هم او د هغه په فوج کې به انسانان هم او د هغه په فوج کې به مارغان هم. او دې وجې نه په تمامو دنیا باندې الله هغه ته دسترس حکومت ورکړی. په تمامو دنیا باندې دا څومره آباده دنیا چې نن دا زرګونو په انداز باندې ملکونه دي، دا ټول د هغه ملکو ټول. دا د مفسرین لیکلي 4 کسان دنیا کې تیر شوي دي. 2 کافران چې هغوی په تمامو دنیا حکومت کړی په یو وخت او 2 مسلمانان چې یو سلیمان علیه السلام دی او بل ذوالقرنین دی. دوی په تمامو دنیا باندې حکومت کړی.
نو ځکه وایي وهم یوزعون معنا دا ده وضع په زال سره په د زی سره په معنا د منع ده څه ته وایي وضع په زی سره په معنا د منع باندې دی نو د یوزعون معنا دا ده چې دا پوجونه به رامنع کېدی شو دومره ګڼو او په ګڼو پوجونو کې او په ګڼو خلکو دا خبره ده چې لومبني را رستو کوي چې صبر وکړي چې رستو یې ورپسې راورسېږي اما لږ چې د هغې اول او اخر یو بلي ني او چې ډېر زیات شي نو بیا د یو بل اخر نه ني نو وضع په زی سره په معنا د منع دی تاسو له په حدیثو کې راشي د حضرت عثمان اثر دی په یو موقع کې وفرمایل چې الله رب العزت منع کوي په خلیفه حق باندې خلکو لا زیات د هغې نه چې په قرآن یې منع کوي د بدونه پوهېږئ په دې باندې چې الله وضع کوي په ځای یعنی منع کوي الله پاک د خلیفه په وجه باندې زیات د هغې نه چې په قرآن یې کوي ځکه چې خلیفه کې دوه خبرې دي خلیفه کې وعظ او نصیحت هم دی او ډانګې هم دی او قرآن صرف واعظ دی حتی اذا اتوا علی وادی النمل حتی چې راغی سلیمان علیه السلام راغی حتی اذا اتوا حتی چې راغله دوی دا پوځونه او سلیمان علی وادی النمل په هغه میدان د میږانو باندې په هغه کنده او ایریا د میږانو باندې د میږانو په کنده را د میږانو یو لوی ډاګو او دا د میږانو نه ډکو میږان نه میږان او نو قالت نملتون ویلی میگئی یا ایوہ النملو اے میگانو ادخلو مساکنکم دن شیخ پلو سروتا لا یختمنکم سلیمان و جنودہو پیمال دینی کی تاسو لرا او دین چقی تاسو لرا سلیمان او پوجون دی وهم لا شرون او دی بن پویگی سلیمان اسلام پوجونا براتل او مختلفو علاقو ته بتل به په وادي النمل باندې چې کوم دي صورت ته موږ ما ویلي په نوم چوري خوده دې ځنومي خوده شو په وادي النمل باندې راځي دا وادي نه کنه دا پر عربو کې ما اوریدل دا ایریا ته وایي علاقه ته وایي لکه وادي ایساره وادي شکور پیګه زمونږ په علاقه کې ورته وادي رای وادي ارچن دې ته وادي وایي وادي والا کاندې ته نه وایي دا په متحده اماراتو کې د ډاک به ډاک ته به لیکلي وادي فلان ډاک به کنده به ګاډو سره روان زه پوه شو لکه دا وادي یوازې کاندې ته نه وایي دا علاقې ته وایي ایریا ته وایي نو رالل په هغه دې وجې نه مولانا دغه د مولانا شرفي ترجمه ده دی وادي میدان کړی دی وای وعلى وادي النمل پاغا میدان د میګانو باندې قالت نملتون نو ویلي میګي ایوه النمل ای میګانو دن شیخ پلو سروتا سلیمان علیه السلام تدا خبره بعد ورسوله چې دې میګي د سی تقریر وکړو خپل قوم نبی علیہ السلام چې راورسېد راویې غوښته میګی راوغوښته میګی راغله ویل تا څنګه دا خبره کړې ده تا ته پته نشته زه الله پیغمبر یم زما پوج د الله د پیغمبر پوج دی د الله پیغمبر په چا زیاتې کوي او د الله د پیغمبر فوج په چا زیاتې کوي خو نه کوي دا تا څنګه را خبره کوي د مدارک لیکلي دي وایي د میګی ورته ویل چې تا نه تپوس کوم سارے پلار ته داود ولی وایي میګی ورته وایي تا پلار ته داود ولی وایي سلیمان علیه السلام غږ نه کوي سلیمان علیه السلام غږ نه کوي نو هغه ورته وایي چې ستا پلار ته داود ځکه وایي چې داوا قلبه د خپل زړه علاج یې کړی و او بیا وایي تا ته را سلیمان ولی وایي سلیمان علیه السلام ورته غږ نه کوي
وی تا ته ځکه سلیمان وایي چې ته سلیم القلب ته سلیم القلب انسان. خیر میګی ورته ویل چې جی ما پوره تقریر تاسو زما خیال نه دی اورېدلی. ما داسې ویلي وورته چې وهم لا یشعرون، دا سلیمان او فوج به په تاسو پام بیا نه وي او په غلطۍ کې به تاسو باندې خپې کېږي او مړه به شئ. پوهېږئ پرې خبره باندې؟ دا یو مشهوره خبره ده چې دا میګی دا نمله ده، میګی ده که میګی دی، او دا په یو ډېر لوی مجلس علمي یو ځای کې څار شوی په تېر تاریخ کې، او پای کې یو عالم راغلی و او هغه دا تپوس کړی و چې تاسو ما ته دا ووایي، خلکو علما پکې ناست دي، چې دا د سلیمان صاحب چې ګفتګو کړې ده او خبرې کړي دي دا نارینه و که زنانه و؟ خلک چپ شه که نه. امام ابو حنیفه وی موجود و پای کې وی هغه ویل چې دا هغه ده، دا ښځه نمله ده. ویل د کوم ځای نه ویل؟ د قالت نه ویم. پوهېږې چې کله فاعل مؤنث وي هغه خپل تاثیر په فعل کې کوي. نو دا نملتون مؤنث دی ځکه قالت په تې سره ذکر شوی، قالت نملتون. دا تاسو زه ګورئ دا یو علمي نکتې درته ښیم، دی کیسې درته نه کوم چې تاسو توجه زه راوړم چې تاسو هر څه ته ګورئ بیا چې عالمان سار شئ. قالت نملتون، ویلې میږی یا ایها النملو، ای میږانو، ادخلوا مساکنکم، دننه شئ خپلو سړو ته. د مساکنو ترجمه زه ولې سړي کوم؟ وایي د هغوی کوټې څه دغه سړي دي. نو لا یختمنکم سلیمانو، پیمال دیني کی تعالی تاسو له سلیمان علیه السلام او د هغه فوجونه او دوی به پوه نه وي. دا یې مو ویلي چې ما دا نه ویل چې خپې به در باندې کېدي، ما ویلي سلیمان جاه و جلال ته وګورئ، د فوجونو کثرت ته وګورئ، الله به درنه هیر شي. میګانو تاسو نه به الله هیر شي چې تاسو د هغې دبدبې ته وګورئ. نو زما د کسر نه مراد کسر ابدان نه دی، کسر نفوس دی. دا جواب یې مو ورکړی. ته وایه چې دا دونه خبرې دا میګان کوي، دا یاد ساتئ. که تاسو به پوره تحقیق د دې مسلې کوت که نه، دا سیندا ګوره دا عبدالمالک دا دغه دی عبدالماجد دریابادي دي، دا به وګوره په دې زبانې چې هغه کوم تحقیق کړی د 70 په عنوان باندې غټه دغه زمینې لګولې په دې کې، او دې کې د دې باقاعده حکومت دی، دې کې باقاعده جاگیردار دي، په دې کې باقاعده سرمایه‌دار دي، په دې کې باقاعده رضاکار دي، په دې کې باقاعده چې کوم دی زمیندار دي، په دې کې چې کوم دی ګیلکاران دي، په دې کې هر قسم شته چې هغوی دننه خپلې آبادۍ په کومه کومه طریقه سازوي. او سرمایه‌دار او دغه په باره کې لیکلي جاگیردار وایي دا پکې تیار خواري دي، وایي تیار خواري دي، پوهېږئ پرې. او دوی وایي ګبین هم کوي، دا میګان کې داسې میګان دي. او بیا هغه میکسیکو او استرالیا حواله ورکړی چې په دا ملکونو کې ډېر کثرت دی د میګان. نو دا ځان له یو پوره تحقیق دی، که تاسو کوت بیا دی کې به وګورئ، ځان پوره تحقیق کړی دی. فتبسم ضاحکا، پس مسکی شو حضرت سلیمان په داسې حالت کې چې وګرځېد خندېدونکی، من قولها د وجې د وینا د میږی نه. نو سوال دا پیدا شو چې پیغمبران خو خاندي نه، حدیث کې منع د خندانه راغلې ده. خاندئ ما، هغه سړی به څه وخاندي چې د هغه په سر باندې مرګ پروت دی، هغه به څه وخاندي چې د قبر سوال جواب د هغه ته مخې ته پروت دی، هغه به څه وخاندي چې د الله دربار کې به سوال پیش کېږي، هغه به څنګه وخاندي. منع راغلي حدیثو کې. سلیمان صاحب څنګه وخندل؟ دا یاد ساتئ، روایتو کې منع راغلې ده، دلته اثبات راغی. نو خبره دا ده چې د پیغمبرانو علیهم السلام عامه خندا تبسم دی، او تبسم دا وایي چې دا غاښونه سړي ښکاره شي، دې تبسم دی. خدا چې زیاته شي نو دې نه ضحک سال شي، او چې ضحک نه زیاته شي نو هغې نه قهقه ساده شي. دا درې نمبرې دي.
پیغمبران علیهم السلام خاندي خو د عادت په شکل باندې نه. عادت دا نه چې پاره خبره خاندي، خو کله کله خاندي. په تاسو له په بخاري کې راشي نه حضرت عائشه وايي کله کله نبی علیہ السلام داسې وخاندل چې د تالو غوښه به ما ولیدي. دا به په دې الفاظو به راشي. دا لږ غوندې علم به جوړوئ، نو بیا به تاسو ته په دې تضاد نه راځي، ځکه تاسو له به خدای علم درکړی. نو معنا دا ده چې پیغمبران علیهم السلام ضحک په طریقه د طبع نه کوي، اتفاقا نه کوي. نو دا اول مسکی شو او بیا اضطراري غوندې حالت راغی، دونه خوشحاله شو چې بس ویم خاندل. وقال رب اوزعنی، ویلی سلیمان علیہ السلام د الله شکریہ ادا کوي، ای زما ربا اوزعنی مانا دادا امیشه کې ما لرا ان اشکر نعمتک التي چې زه شکریہ ادا کوم د نعمت ستا هغه انعمت علیا چې تا کړی په ما باندې او علی والدی او زما په مور او پلار، وان اعمل صالحا او دا خبره الله ما ته دې الهام کې اوزعنی الهمنی ترجمه ده چې ان اعمل صالحا چې زه وکړم نیک عمل لرا ترضاه، داسې نیک عمل چې تا ته مقبولي. د ترضاه معنا دا ده چې تا ته مقبولي. عملی مرضی ترجمه ده عملی مقبول. دې ده بله نکته ده چې نیکی کوئ نو الله ته سوال کوئ الله مانی قبوله کړي. انما يتقبل الله من المتقین، الله د پرهیزګارو نه اعمال نیک قبلوي، د چټانو نه قبلوي. وادخلني في رحمتك برحمتك، او دنه کې ما په سبب د خپل مهربانۍ فی عبادک الصالحین، په خپلو بندګانو نیکانو کې. خو د صالحین نه مراد خصوصي صالحین دي چې انبیاء علیهم السلام. ځکه سلیمان علیہ السلام دعا کوي الله دنه کې ما لرا په سبب د خپل مهربانۍ باندې فی عبادک الصالحین، په بندګانو نیکانو کې. ان شاء الله العزیز وتفقدت تیر نه به سبق وایي. دعا وکړئ یا الله موږ قرآن په اسرارو لطائف او ترجمو باریکو باندې پوهیږي. د سره سره د موږ په دې باندې عمل کو، کامل عمل کولو توفیق راکړي. قرآنی نظام د شریعت نظام په تمام جهان خاص کر پاکستان کې راولي. دې له څوک کار کوي کامیابی کې، څوک مخالفت کوي هدایت ورته کوي، قبط قسمت تباہی کې. الله زموږ ټول ناراضي شي، خاتمه زموږ ټول په ایمان. دا